امام مسلم رحمت الله علیه هغه التزام کړی د خپل جامع کې په یو بل طریقه هغه وایي چې په دې کتاب کې بزنه نقل کوم هغه حدیث صحیحه چې په هغې باندې اتفاق وي د ائمه اربعه د چا نو کوم دي ائمه اربعه دا اوس تاسو امتحان دی صحیح نو کوم دي ائمه اربعه بل از یو موري صاحب وایي د امام ابو حنیفه د امام مالک د امام شافعي احمد بن حنبل د مالک زه فقه نه وایم زه حدیث وایم نو باید حدیث ځان د ائمه اربعه د امام مسلم په نسبت باندې دا ځان سره یاد ساتئ دا به څه کوئ یعنی چې د کوم حدیث په صحت باندې څلورو امامانو اتفاق دی هغه وایي هغه حدیث راوړم یو د امام احمد بن حنبل یو د حافظ ابو زرعه او درېیم د امام یحیی بن معین او څلورم د سید بن منصور یاد به یې درته که بیا ووایم امام احمد بن حنبل امام یحیی بن معین حافظ ابو زرعه او څلورم امام سید بن منصور د چا چې مسند د مسند د سید بن منصور نو دا څلور کریټکس دي څه شی دي دا نقاد دي دا صراف دي د احادیث یعنی لکه څنګه چې دا ایکسچینج والا دي څه والا ایکسچینج والا دا کرنسي چې بدلوي را بدلوي نو هغوی ماهري په هغوی باندې ته فیک او کوټه کرنسي نه شي هغوی چې کرنسي لاس کې واخلي لاس ورته وایي دا ټیک نه ده دا درکه جوړه شوې ده چېرته ده نو دا څلور واړه امامان چې دي دلته چې حدیث ووایي نو دوی فوري ورته وایي دا درکه جوړ شوی ده